که تاسو غواړئ چې ستاسو شوګر او ورسره کینسر بیماری مکمل کنټرول شي او مکمل ختم شي ورکه شي نو تاسو به په دغې ښودلی شوي طریقې باندې عمل کوئ دا په خپل ژوند کې راولئ نو انشاءالله الله رب العزت به تاسو ته د دغې دوو غټو بیماریانو چې هغه شوګر او کینسر دی هغې نه به مکمل نجات تاسو ته درکوي او تاسو به مکمل انشاءالله صحت یاب کیږئ دا ډېر مجرب عمل دی نو په دې باندې عمل وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله ملګرو انشاءالله العظیم په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره چې کومې دوه غټې بیماریانې دي یو دی شوګر او بل دی کینسر د دې د علاج دپاره د مکمل ختمېدو کنټرول کېدو دپاره به انشاءالله په دې نننۍ ویډیو کې مختصر یو صورت د قرآن مجید تاسو ته درښایم چې په دې سره به الله رب العزت دغه دوه بیماریانې چې دي دا مکمل ختمې کړي کنټرول به یې کړي انشاءالله او دا ځکه دغه ویډیو جوړوم چې ډېر زیات پوښتنه د دې کیږي او ډېر خلک چې دی هغه په دې مرض کې مبتلا دي الله رب العزت د ټولو د شفای کامله عاجله دایمه مستمره ورکړي ډېره زیاته پوښتنه به کېدله نو انشاءالله په دې نننۍ ویډیو کې به د دغې مرض نه د خلاصي دپاره او د علاج دپاره به زه تاسو ته د قرآن مجید صورت درښایم او دا صورت ډېر یو مجرب صورت دی عام صورت نه دی د قرآن مجید یو خاص صورت دی او د دې مرضونو د علاج دپاره ډېر چې دی خلکو تجربه کړی دی ډېرو خلکو کړی دی ما خپله چې چا ته ښودلی دی نو الله رب العزت هغې خلکو ته شفا ورکړې ده او دغه مرضونه کوم چې شوګر او کینسر دی دا کنټرول شوي هم دي او الله رب العزت ختم کړي هم دي نو کم مسلمانان زنانه او سړي که هغه چرته په کینسر کې یا په شوګر کې مبتلای نو هغې دې دغه ویډیو مکمل وګوري او کم عمل مختصر چې زه درښایم دغه عمل دی په خپل ژوند کې راولي پابندۍ سره دی وکړي په یقین سره دی وکړي نو انشاءالله الله رب العزت به ورته د دغې دوو غټو بیماریانو نه چې هغه کینسر او شوګر دی الله به ورته شفا هم ورکړي او دغه مرض به وخت په وخت باندې کنټرول شي انشاءالله نو هغه صورت کم یو دی صورت دی سورة رحمان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان تر اخره پورې دغه مکمل صورت به روزانه وی په نهره باندې به د هغې تلاوت کوي او بیا به په هغې باندې ځان ته اوبه دموي او دغه اوبه به دی څکي نورې اوبه به نه څکي همدغه اوبه به دی استعمالوي دغه اوبه به ټوله ورځ څکي او د ماسخوتن او د سحر به دا معمولي سحر هم په نهره ماسخوتن هم په نهره د سورې رحمان تلاوت به کوي او په دغې باندې به ځان ته اوبه دموي او دغه اوبه به څکي اوس په دې کې یو خبره دا ده که چاته سورة رحمان نوی یاد یا قرآن نه ویلی په نازله باندې هم ورته نه یاد نو داسې کار به کوي چې د کور بل کس هم دغه سورة رحمان د دغې مریض دپاره تلاوت کولی هم شي او په دې باندې ورته اوبه هم دم کولی شي خو بیا به دې سره دا کار ضروري وي چې دا کم مریض دی خو سورة رحمان ورته نه ورځي نشي ویلی دی به د سورة رحمان تلاوت اوري کوم چې د عربو قرا دي الشیخ مشاري بن راشد العفاسي حفظه الله د هغه په اواز باندې دی ځان ته را پیدا کړي یا بل د عربو کم مشهور قاری وي د حرمینو امامان دي د هغې په اواز باندې دی د دغې سورة رحمان ریکارډ اوري سحر او ماښام یا ټوله ورځ یې اوري نو دا خبره داسې معمولي خبره نه ده دا ما چې چاته هم ورکړی دی دغه عمل چا ته ما ورښودلی دی او چا هم په دې باندې عمل کړی دی نو ما ته خپله بیا میسیجونه شوي رنګونه شوي دي چې په هغې سره الله رب العزت دغې بیماریانو ته مکمل چې دی هغه شفا ورکړې ده او دغه بیماری مکمل کمه شوې ده او کله چې د سورة رحمان نه مخکې به دوی لاړل نو د دې بیماری به سره د دوایانو هغه به نور هم زیاتېده کله چې سورة رحمان شروع شو او بیا اسپتالونو ته لاړه ټیسټونه یې وکړه نو د یو دوه درې ورځو عمل سره دغه د دې بیماری چې دی دا کله ټیسټونه چې وشو دا مکمل په شا راغلی وه بیا چې کله دې دوام ورکو جاري وساتلو دغه عمل نو اوس الحمدلله هغه بیماران بالکل صحت یاب دي ټیک دي او الله هغې ته مکمل شفا ورکړې دغه مرضونه یې ډېر په کنټرول کې دي مسلمانانو ورونو که تاسو غواړئ چې ستاسو شوګر او ورسره کینسر بیماری مکمل کنټرول شي او مکمل ختم شي ورکه شي نو تاسو به په دغې ښودلی شوي طریقې باندې عمل کوئ دا په خپل ژوند کې راولئ نو انشاءالله الله رب العزت به تاسو ته د دغې دوو غټو بیماریانو چې هغه شوګر او کینسر دی هغې نه به مکمل نجات تاسو ته درکوي او تاسو به مکمل انشاءالله صحت یاب کیږئ دا ډېر مجرب عمل دی نو په دې باندې عمل وکئ او د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
حياة قلبي وروحي أحرفي ولساني.